اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین سورۃ الدخان بے اتفاق مکی صورت ہے. یو آیت قرطبی وغیرہ لیکلے دے چې هغه ایک اختلاف ته نادل شوی دی پس سورۃ الزخرف نه. دخان ویل شي لوګي ته لوګي. سورۃ نمونه پدا یو سورۃ الدخان نوم دی چې ماخوذ د یوم تأتی السماء بدخان مبین. ربط د دې سورۃ د مخکې سورۃ سره په ډېرو طریقو باندې دی. مخکې صورت کې رد په دلایل د مشرکین او دغه په شبهات باندې الته کې دغه انداز اختیار کړو د شبهات لري کول. دې صورت کې تخویف سے په عذاب دنیوي سره په دغه مشرکانو ته د صورت کې فضا د انذار ده. انذار فضا دې کې چلیږي. ځکه مونږ استادان وی چې دې صورت کې تخویف ته دغه منکرینو ته مشرکینو ته عذاب دنیوي تخویف به ورګي. مخکې صورت کې رد او پاغچا او بد ویلو دا غچا چې د قران نه مخړی. دې صورت کې عظمت د قران ذکر کیږي او مقصد ذکر کیږي. مخکې صورت کې د نبی سلام دعا ذکر وا وقیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون کنا. د نبی سلام هغه دعا ته خیرو ته اشاره وا چې قریش خلاف کړه و چې زما د قوم ایمان نه وروړي ربا ما خو دعوتو چلو. دې صورت کې د دغه دعا استجابت قبولیت ته اشاره ده چې په عذاب د دخان برازي په دی باندې کنا الوګي اقه هتراغ نه بیا د دې نظر کار نه کو. دې باندې به وضاحت کوم. زموږ استادان ټول دا یو مسله دې ځای بیانې او د کم ځای نه چې دی اخذ کوي که نه هغه فضا د دې دپاره د هغې صورت د هغې آیت هغه فضا داسې نه ده چې دی د هغې نه دا اخذ کوي. هغه ویم تاسو ته دی وایي چې مخکې صورت کې د اتم اعتراض جواب و. نو دلته د نهم اعتراض جواب کې د مشرکانو مخکې وایي چې هغه مالکان نه دي د شفاعت مالکان نه دي نفع او ضرر مالکان نه دي که نه. دلته د هغې د نهم اعتراض جواب کوي. نهم اعتراض دا و چې مونږ غیر الله ته آواز کوو که نه کېدی چې غیر الله دی الله تعالی د لرې نه ووري الله یې ورته وروري که نه او دغه غیر الله چې دی که نه زمونږ حاجت پوره کړي. دا زما هغه دا دی عرض دلته کې چې دا شبهه کم ځای کې ده قرآن کې د حدیث کې د کم ځای کې ده. وي دلته د دې شبهې جواب دی شپږم او اتم آیت کې چې انه هو السمیع العلیم. ناغه خو د قرآن د نزول متعلق خبره ده د لیلة القدر خبره ده. دې لیکي بس موږ هم داسې وایو زه ټیک ده خو دې باندې به زه کار به کوم په دې را ماخذ به روباسو. مخکې فرمایلو فسوف تعلمون زر تاسو به پوه شئ عذاب باندې به پوه شئ پته به درته ولګي که نه. دلته د هغې عذاب تذکره کوي ښه وختي دخان سره وویلی شو که نه دا بس د هغې لاندې داخل دی. مخکې صورت کې نبی اسلام ته په عذاب د مشرکینو تسلی ورکړه وه چې ته ټینشن مه له زه به دې له سزا او عذاب ورکوم که نه. نه دلته د عذاب تذکره کې عذاب بیانې ښه فضیلت د دې صورت. یو حدیث چې هغه مختلف الفاظو کې د یو راوی نه د ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه سنن ترمذی هغه کې دو ځایه بیا بصائر ذوی التمییز تفسیر ثعلبی او دې ټول لیکلي دي.
सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए कि नबी वसल्लम फरमाए चाहे सूरत दुखान हामीम दुखान د شپې ولستو نصارکی بدی بدا سے حال کې چې یا زره ملائک بدر لپاره بخنه غواړي. سنن ترمذی کې پخپلا امام ترمذی لیکي چې هاذا حدیث غریب حدیث ضعیف سے کمزور دی لا نعرف الا من هذا الوجه ادایو سند دی و عمر بن ابي خصعم ادې سند کې چې عمر بن ابي خصعم دی کنه يضعف دا ضعیف ته کمزور راوی دی. قال محمد وهو منکر الحديث مناکیر بیانی بل حدیث کم چې بصائر ذوی تمیز آغا لیکلی اصلا سنن ترمذی دا لیکلی دی اغم د سیدنا ابو هريره نه دی. هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سورۃ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعه پشپه د جمعې کې ولوسنه غفر له د بخنه وکړي شي. امام ترمذی وی چې د پسند کې هشام ابو المقدام دی یضعفو او د حسن چې دی ناغه د حسن بصری دی د ابو هريره رضی الله عنه نه سیمان نه کړي د څنګه داغه روایت تخلی. تفسیر قرطبی د سنن دارمی مسند دارمی دا حدیث نقل کړی دی اغم ابي رافع نه دی. هغه کې دا اضافه ده چې صرف وضو من الحور العين چا چې سو د دوخان پشپه د جمعې ولوست کنه د بسار د بخلی شي وي او حور العين سره به نکاح کیږي هغه نور د باندې کار پکار دی سند قتل پکار دی. دا قرطبی لیکلی تفسیر قرطبی دا چل نو کی بعد ټیم حدیث باندې د کلام نه کوي قتل بغوړ بل دا بیو مامن نقل له چا جزرو تو حامیم دخان پشپد جمعې یا برد د جمعې کې ولوست کنه نه الله بدل جنت کې او کور جوړ کی. دا اضافي حدیث ما تاسو ته دې باندې کار پکار دی. ما زره دې صحت او زاده می صحت وخت نه ملو شي د ما ذهن کې نو نیمه غنټه ما سره خدا د ما یرو د موږ نور سيزونه باندې هغه رسو بتا سو ور ان شاء الله. ربط د دې اسمی اختصار سره وېما چې دې مشورې کوي شاورو شورا له شبهات علینا چې موږ باندې شبهات واجی مشوره کې دې لپاره بالزخرف من القول په دروژن خبرو د ځان نه جوړ کړل شو نفنجعل شبهات هم توفیق راکړي چې موږ کو شبهات د دې دخان لګي دغه جوړ کو ختم کو حتی یسیرو جاسیه تر دې چې دی جاسیه شي زمونږ روان دي او احقاف جوړ شي دینه د شګوړه راکې ته جوړ شي ښا اوامر پدې کې دولست او نواهی پدې کې نشته. صفات فعلیه پدې کې یوشتي 21 اسماء الحسنا پدې کې شپږ دي او لیک رب اسماء الحسنا کې ده سمیع بل علیم دریشو ولی کو بس الله اسماء الحسنا کې اسم جلاله دے دوی کنه العزیز بل الرحیم. داوود صورت څه ده تاسو آیتونو کې عنوانات لولې کنه هغه یو عنوان اکثر دا وایي تخویف دنیوي د دې داوا ده تخویف دنیوي ښه کله کله بشارت دا وایي اب تاسو سورۃ الکوثر کې راشي کله کله بشارت ښه تخویف دنیوي ماخذ څه ده د کم ځنه دا داوا ماخوذ ده. شیخ په فرمایل داوا پیژنه نو ماخذ مو پیژنه لسم آیت د دې ماخذ دی او 59 نه 50 یو کم شپته چوته وي لسم آیت کې څه وي فرتقب یوم تاتي السماء بدخان مبین نه انتظار کوا دا غیر چخکار به کې اسمان خکار لوګي
دا به اسمان ښکار کی ښا دا به دوړیږي را غورځيږي با اخری آیت ہے 950 فرتقب انهم مرتقبون نہ انتظار کوا یا نبی انهم مرتقبون یقینا دیم انتظار کون کی دا تخویف دنیوی چاته دی دا مشرکانو ته د مکی او هغه خلکو ته چې د قرآن نه مخړی د دې نه مخړی دیکھے دا شرکونو باندې ردونه دا په دې کې شته دا راځي ان شاء الله به هم تاسو ته درنه به سورۃ تقسیم دې دوه بابونو ته دوه بابونه دي په سورۃ کې اولنې باب خلاصه بنن وایو اول باب 39 آیت پورې ده نه دیر شو یو کم سلويخ 39 اول دو آیتونو کې دریو کې ولیکا اثبات تر صدق د قرآن صدق ثابتی رښتینی ولې چې دا حق کتاب دی دا حق قرآن صحیح کتاب دی رښتینی کتاب دی او د قرآن عظمت بیانی بڑائی او لویواله او دې سره سره د الله نه صفات بیانی نه صفات ولې بیانی د الله اشاره د پاغي کې چې قرآن الله نازل کړی د توحید ربوبیت او د الوهیت اثبات ته پاره دې د پاره لګلې دي او دا صفات اتم آیت پورې بیانې کیږي بیا د مشرکانو نه حالات په بیانې اسد پاره زجر او تخفیف دنیوي لپاره په عذاب د دوخان دا دغه آیتونه دا 8 نه پسې ده کنه 9 10 او 11 بدشت الکبرى او دوی دا غلوی نیولو نه لوی نیو کې نه یری پښپاړه سم آیت کې دغه د مینس کې نمبروں کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگ دے غلطی تو پتہ کہ اب ٹھیک کو خیر دیں بیا د فرعون د قوم تذکرہ کی د دنیاوی مثال د بارا د دنیاوی عذاب د بارا مثال به بیانی قوم د فرعون به پیش کی پاگے کہ ہاں دا ولسم آیت نوالے 29 پورے 17 نا 29 پورے او کم درشم پدې کې د موسی علیہ السلام د دعوت ذکر وکړي بیا د خپل قوم ته خیره کول نبی سلام د خپل قوم ته بخیره کوي داغه دعا قبولیت به ذکر کوي چې الله فرعون غرق کنا دل د ابو جهل د امت فرعون هغه الله تبا کوي او دغه دنیا سامان پاتې کېدل اجداد باندې چې فخر کو کنه چې ذکر کلا خان ما هغه ته نګور پاتې شو کانو یفتخرون بها چې دی باغ بادشاہ باندې به فخر کو موسی علیہ السلام ته څنګه سپک کاته چې دا ګور د ما باغوانو کې سړی پیدا شو سماته نیغ نیغ کیږي हमारी बिल्ली हम कौमियों بیادر نعمتون با عظیم ذکر کی با بنی اسرائیل باندې 33 آیت پورے 30 نه 33 پورے ها تک 29 پورے خپل دا واقعه ورسېده کنه هغه واقعه کیسو دعوت د موسی علیہ السلام د قوم تخیره هغه دعا قبل دل د فرعون غر کېدل دغه نه دنیوي جیداد او ساده سامان چې هغه به فخر کو هغه پاتې کېدل تا په واقعه کې دن دي دا هغه نه جوړ شو بیا دا هغه نه رستو 30 نه 33 پورې درې عظیم نعمتونه په بنی اسرائیل باندې چې خلکو د سپک کاته بیا زجر به پیش کړي رټنه دا سخت خبره او زورونه دي دا پس شي باندې به انکار الباس بعد الموت چې د مرګ نه بس دوباره پاسېدل دوباره زندگی دا غي نه دي انکار کو کنه او سره به تخفیف دنیوي ورکړي زجر بمی او تخفیف دنیوي بمی تخفیف دنیوي بسنګ ورکړي اقوام مکذبه د بازو اغه نه با تذکرہ وکړي ښا
بعضې به د هغې نه ذکر کوي دا 34 نه 39 پورې او بعض بعد الموت به ثابتي په دلیل باندې ښه ان هؤلاء ليقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. قوم تبع ذکر بدل دگی اهم خیر ام قوم تبع دا ډېر انټرېسټینګ موضوع تبع سوکو دا بدل ته مرادي بیا بروسو مرادي نه دی لبا موږ ډېر ټایم ورکو ان شاء الله. دا اول باب وکنه دویم باب هغه ان شاء الله مالی کړی دا بیا د بل باب سره وایو. نن به موږ یو څو آیتونه دی نه وایو. حامیم حروف مقطعات د ویل شي سو ځله ما باس کړل دی تحدي چیلنج د بارا دا پیش کیږي او دا سره بارا مقصد یې څه دی دلیل دا په اعجاز د قران کریم چې دا قران کریم معجز کتاب دی دا الله آیات دی دا بیان دی دا کلام دی دا سه مخلوقات نشي جوړولې اعجاز دغه معنی مخلوق د دې ورونه کمزور دی دا کول نشي دا نه چې مخلوق دینه بند کړی شوی دی مخلوق کول نه دی چې سړی لاسونه بند کې به وخه نه څنګه وخی معتزله دا عقیده لري چې ګور الله دینه مخلوق بند کړی واځي بکواس کوي کنه. حامیم والکتاب المبین وو قسمیت سوک دا سی ہوئی اسو کو شہادت وہ قسم دی الکتاب قرآن المبین چې واضح بیان کون کے دیم قسم دی پدے باندې گورے خواہ قسم په طریقہ شہادت پیش کی خواہ وہ قسمیت دی په طریقہ دا شہادت عنوان کی بداواز ہے نصر پارا دا راتن کے مقصد دا اثبات تا پارا دلتا قسم کی پدے کتاب باندے والکتاب المبین قرطبی لگی چھے کتا دا جواب قسم تو اگرزے کنا دا مقرر کے اگرنے دا والکتاب المبین ان جعلت حامیم جواب القسم تم الکلام عند قولها المبین مبین سر کلام ختم دے ادا ان انزلناہن نوی جملہ شروع کی دا اینا علتا مبتدا دا بیا نوی خبر شروع کی او ان جعلت انا كنا منذرين جواب القسم الذي هو الكتاب وقفت على منذرين کہتا انا كنا منذرين جواب قسم وګڼئ کنه قسم دې په کتاب باندې چې وضاحت کوونکې دې د سشي باندې قسم انا كنا منذرين چې کله مونږ یې ور کوونکې یو نه التب کلام ختم شي بیا فيها يفرغ كل امر حکیم نه جمله شروع شي اس اصلا تفسیر ثانی کی نور پدې کې تضارب پګنی سے چلته سی دلته سی مقصد یو دی ګوره استاد فهم تو آسان پریوزی دغه چې قسم یو کو جواب قسم بغوړي هغه دربه قاعده ده کنه الله د قواعد پابند نه هو بس څنګه رواج یې هن کلام کیږي. امام رازی وی چې د کې احتمالات دې آیت په تفسیر کې یو دا چې د نمخ کې حاذه پڑھتے حاذه حامیم والکتاب المبین یو دا ده لکه چې حامیم والکتاب المبین دا څنګه طرز کلام دی دې ګټه خبرې پټې دي کنه او دوا توجیهات ما د قرطبی بیان کړل لغم دي کې هغه چې قد تم عند قولی حامیم ثم يقال والکتاب المبین انا انزلناه او دریم وحامیم والکتاب المبین انا انزلناه قسمین علی شیء واحد کنه والکتاب کتاب نه مراد څه دی امام رازی په دې باندې بحث کوي ډېر تفصیل سره هغه لیکلي دي نورم لیکلي خو د انداز زما د ډېر خوښ دی امام رازی نو خو ډېر متاثر ما کنه هغه چې ان یکون المراد بالکتاب ها هنا الکتب المتقدمه دا ممکن نه جایز دي چې هغه مخکنی کتابونه مراد دي کوم چې الله بخپل پیغمبرانو را لیکلي دي دلیل داغه سورۃ الحدید 15 آیت ده لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان یقین مونږ رسولان لګری دي واضح دلایل سره مونږ غي سره کتاب را لګل ولته کتاب ویل د کتاب نه داغه رسولانو کتابونه مراد دي کنه والميزان او هغه کتابونه زو هغه میزان وکنه نا میزان سزان لشي نه دي یو تفسیر شو دویم دام جایز دي دام صحیح دي چې دینه مراد لوح محفوظ وي ځکه چې کتاب لوح محفوظ تم ویل شوی دی ډیرو مقاماتو کې قران کې منگ بات دو پیش کو سورۃ الرعد یا لسم سورت 39 آیت کے
لوح محفوظ ته کتاب ویلې یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب نه الله په لوح محفوظ قسم کړي بل سورۃ الزخرف کی کتاب لوح محفوظ ته ویلې وانه فی الکتاب لدینا یقینا دا قرآن موږ سره په اصل کتاب کې دی مور د کتابونو غلطه ده دو تفاسیر شو دریم دام جایز چې مراد دینه قرآن وي امام رازی لیکي او يجوز ان يكون المراد به القرآن وبهذا التقدير فقد اقسم بالقرآن على انه انزل القرآن في ليله مباركه نجدا مراد واخلې کنه الله قسم کړي په قرآن چې هغه د نازل کړي په شپه مبارکه کې برکتی کې چې برکت پکې الله چولې دي او دا تفسیر چې موږ مراد واخلو کنه دا د قرآن انتهایی درجه عزت او عظمت په دې کې بیان شو دا کتاب شو المبین وضاحت کوونکې ډېر وضاحت کوونکې بانت کوونکې رڼا اچوونکې رڼا کوونکې مبین مراد سره امام رازی هو المشتمل على بیان ما بالناس حاجة الیه فی دینهم و دنیاهم مبین په هغه بیانونو باندې مشتمل دی هغه بیانات دی بده کې چې د خلکو ته دین کې او دنیا کې احتیاج د خلکو ته محتاج دی هغه ته بیانات کی وضاحت وته کوي ادا بیانات الله کړی ها ابانت په بدی صورت کې د عذابونو په تذکرې سره کې شیخ بوي دلته په بدی انداز باندې کې سورۃ الزخرف کې ابانت کو الته مبین بلو شروع کې هغه د شبهات او مدلل جوابونه کول سماوي صورت کې د انذار پهلو غالب تخویف دنیوي دی کنه ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین ان انزلناه یقین موږ دا کتاب دا قران نازل کړی دی فی لیلۃ مبارکۃ د برکت پشپکې انا كنا منذرین یقین مونږه ير ور کوونکی نو سیاق دا دلیل چې ول کتاب المبین نه قران مراد ده دا دې دلیل ده دلته کې په درې اندازه کې امام رازی ربطونه لیکلي په درې اندازه کې اور ډېر وخت باغ غواړي زمونه ډېر وخت بغواړي شیخ وجدا جواب قسم دی اصلا د آیت یعنی قرآن مجید د ابانت او د وضاحت د قرآن مجید دا وضاحت او دا ابانت د دې خبرې دلیل چې دا قرآن مجید د الله طرف نه نازل کړی شوی دی او د دې د نزول وخت ډیر مبارک دی او دا د انذار د پاره یو مکمل او پوره کتاب دی دلته اصلا دا اهتمام بیان دی خاص اهتمام د دې پروګرام او انتظامات چې الله پاک د دې کتاب درا کوزرو د پاره کړو نه دې اهتمام د ذکر مقصد څه دی دا چې مخاطبینو ته دا خبره واضح شي دا کتاب دا سره غپ او د مسخره او د یو لیونی خبره نه دي چې بس موجوده سړی د بړبړ کوي دا ګوریا غشیونه غني دا د الله تعالی د یو عظیم سکیم یو نهایت لوی حصہ دا ګوره داغه د پروګرام ګوره لوی حصہ دا ګوره او د دې کتاب درا کوزول د الله غ مبارک شپه منتخب کړی دا چې پاغه شپه کې الله پاک د ټول امور او هغه چې کوم حکمت باندې مبني دي فیصله کړی شوی کارونه دا هغه تقسیم الله پاک شپه کوي نه پاغه شپه کې دا کتاب نازل کړی دی دا د اهم کارونه دا کتاب دی ګوره خاله معمولی شیونه غنه ګوره لیلۃ القدر کې رزقونه عمرونه او دغه مرګونه تقسیمیږي کنه رزقونه تقسیمیږي پاغه شپه دا کتاب راغلی دی ګوره دا هغه اهم کارونو کې دی دا مقصد د دې علی ګلو دا دی خلق ول انذار والکول خلق وی هول تنبیه بیدار شه ودې ټولو هغه خلکو ته انذار ورکول چې پلار مور دغه سره نه خبر نه دي هغه قران نو ویل هغه ودو اوس هم دا پروګرام دی دا دې د پر الله را لګل انذار ورګي چې په خلکو حجت تمام شي پوره شي احنه چې قیامت کې سبا ورونه پیش کی باندې پیش کی چې موږ خبر نه ویرا
کتاب نو پیغمبر نو رسول نو مخ نه پویو دلته ولا باندې ختمه کړی ده ان انزلناه فی لیلۃ مبارکہ یقین موږ نازل کړی دا قرآن دا کتاب په شپه برکت کې الله په کې برکت اچولې ده هغه کتاب چې الله پای قسم وکړ نن دلته وی چې دا کتاب دا ما نازل کړی دی په شپه مبارکه کې نخل کو بیا په دې کې اختلاف جوړ کو چیرې دا کم شپه ده نو قطاده وی چې ليله القدر د دې نه مراد ده هي ليله القدر ډېر مفسرین دا وی اکثر دا وی ابن عباس مجاهد ټول دا وی صحیفه د ابراهیم علیه السلام په اول شپه د رمضان کې راغلی او تورات دوی پشپاګم شپه د رمضان را شروع شوه دي او زبور پشپاړه سم شپه داغه نزول شروع شوه صحیفه د ابراهیم په اول شپه تورات پشپاګم زبور پشپاړه سم انجیل په تلسم رمضان ښا او سورۃ فرقان چې د قرآن نه 24 پیچ تیر شو دی وی کنه ل 24 مزد من رمضان دی دا و نه بیا څنګه ایت القدر خو پندشته مشو کنه پندشته ما کراغله دی کنه هم موږ د سلام نه 27 و شب اوریدل دی باندې دا تحقیق طلب ده یو قول پدې کې دا شو چې د ليله القدر ده انور مفسرین لکه اکرمه بربری یو اکرمه بن ابي جهل لیکن خلکو ته اکرمه وي سو کو ته اکرمه وي کنه اکرمه اکرمه ده عین زیر ده د ریم زیر ده اکرمه دا اکرمه بربری دا تابعی دا غنه ده صحابي نه ده ابن عباس شاګرد ده دروغجنو دا غزوی به وخو په نه به تړلې دي دروغ ګور نه بلار باندې دا صحیح شاګرد نه ګوره دا خبره دلته وی غلطه ده هغه وای چې بل هي لیت النصف من شعبان دا د شعبان په لسمه شپه ده امام تو بری دا ټول اقوال ولیکي بیا وی صحیح دا چې مراد د ليله القدر ده مراد د ليله القدر ده ليله مبارکه نه دغه په لسمه د شعبان غسل دا غلط دي سمرقندی لیکي چې قرآن په یړ باندې په یو ځای باندې په یړ باندې په ليله القدر پښپنا دل کړي شوی دی اسماني دنیوي ته هغه اسمان چې دنیا ته نږدې ځان په دې باندې په یو تطبیق باندې د التنو بیا لګ د موقع مناسبت سره د پرختو په جام غټه کې جبريل ورو الله بوته وجدا وسا ٹھیک شو د لوح محفوظ نه په یړ باندې په دغه شپه راغی په دغه شپه بیا ازمکه ته نغار حرا کې چې قرآن نازل ده اقرأ باسم ربک الذی خلق نغسو رمضان میاشت ليله القدر شپه اول وحی 15 ایتونه وکنه نور خو تاسو علم شته پوي کې کنه مبارک هوته ویلې سمرقندی ویلې ما فيها من البرکه پدې کې برکت ته مغفرت ته پدې کې مؤمن د مؤمنانو لپاره ها کې کنایه ده ابن جوزی وی چې قرآن د نه مراد ده او اکثر مفسرین وی چې د ليله القدر ده امام قرطبی مفسر دغه دی چې مراد د دینه قرآن دی او ليله القدر ده ها ليله المبارکه چې رمضان چې شعبان مراد اگست نه پله سمنه غلط ده هغه پدې کې قول نقل کړی دا امام ابن العربی چې دی کنه داغه د احکام القرآن هغه ډېر سخت تنقید کړی دی چې دا ګوره دروغ په الله جوړ کړی ظالمو چې څوک وي چې دا دغه پنځه سم شپه ده د شعبان دا غلطه خبره ده وي څه دلیل په دې باندې نشي چې دا غیندا ثابت شي امام رازی په دې باندې سخرت کړي چې واما القائلون بان المراد من الليله المباركه المذكوره في هذه الايه هي ليله النصف من شعبان
فما رأيت لهم فيه دلیلا يعول علیه څه دلیل نشي چې هغه دا خبره ثابت شي. دې باندې باس کو مخې به تاسو په دې باسونو اوریدلي هم دي، دې باندې خصوصي باسونه ابو کوي. بعض خلکو په دې فبانه سه عبادت جوړ کړو، سل رکعات مونږ به کو پاګې باندې مولا علی قاری رد کړی دی او کوم خلک چې دینا نصف من شعبان اړي مراد اخلي کنه او حدیث پدې کې پیش کړي ناوی لکن الحديث ليس بقوي خنسل رکعات کوي کنه سورۃ الاخلاص سره لزل فی کل رکعه پر رکعات کې بل زلزله وي. ادا مسند علمی وغیرہ نقل کړي دا من غلط ته څوک بده شبانه ورونه بلی دام ټول غلط کار دی. په دې باندې سخت تنقید کړي با مرقات کې ښا مرقات المفاتيح دا شرح ده مشکات المصابیح مولا علی قاری کړه جلد 3 صفحه 977 دارالفکر بیروت 2002 عیسوی دا شیخ صاحب حواله ورکړو بیا ما هغه ذکر کړو کتاب حواله پورا نو ورکړي ټیم ما بیا پدې غستو مخکې زو پځه دې باندې روغ روغ جمعي ابو بیان نه کړو نسم شعبان باندې کله خلک په دې ورځ روزنه سي پدې شپه باندې الله پاک د بنو غنم د ګډو بيزو برابر الله پاک ګناګار بخي مشرک او مشاحن نه بخي چې بل ته پړ کې غون ساتي کنه حدیث صحیح ده هغه ټیک ده ليله المبارکه متعلق هغه ټیک ده هغه ليله القدر نه ده قران په یک نزول نه ده شروع شوه پای کې اجال او دغه سيزونه نشلي کله بلکې هغه ليله القدر ده موږ دې خبره سره خبره کو یو سړی روزنی سي نو دي سي بس حسن درجه ته حدیث رسی خدا اغلیت القدر نه ده یا قرآن کې ټسل لاغه چې خو ان انزلنا فی لیلۃ القدر کنا شهر رمضان الذي انزل فی عدل دی چې لیلۃ مبارکه کې موږ نازل کو نالته وې چې لیلۃ القدر رمضان کې د لیلۃ المبارکه ته مراد خه چې شعبان کې د قرآن خو شعبان نه دی ویل معرف القرآن وغیرہ مجید ټول لا ولا ټول دا وې دا رمضان دی چا چې دا مراد غسته غلط دی قرآن کې ټسل لذي ابن کثیر راواله ټول په دې رات کړل دي فقط بعد النرجع دا ډېر د لری خبره راولې ده کنه ان كنا منذرین یقین مونږ یو ير ور کون کې تنبیه ور کون کې سمرقندی معنی کې مخوفین بالقران یقین مونږ په دې قران باندې تخفیف ور کون کې ابن جوزی مخوفین عقابنا مونږ د خپل سزا نه خلک يرون کې تخفیف ور کوم ابن کثیر و معلمین الناس من خلق پویو په دې قران باندې چې دې لصفه دور کې اصول ضرر ور کې شرعي تور شرعاً دي د پر څه صحیح دي او غلط دي دغه په چې الله حجت پر خپل بندگانو قائم شي. یو حروری سیدنا ابن عباس نه سوال کړو اعتراض به کړو چې ان انزلنا فی لیلۃ القدر او ان انزلنا فی لیلۃ مبارکه دا څنګه صحیح دي چې الله پاک وایي موږ په دې شپه کې نه لګلې قرآن خو په هر میاشت کې براتو ایواز رمضان دا ولې کنه نافع بن ازرق ته وی ازارقه دا غفر کړه هغه باقاعده ابن عباس سره مناظره کړي هغه سوالونو جوابونه ملاويږي او ټول درازونه په قرآن او چې ابن عباس لګو غالبا چې سیدنا علی لګو ناغه د جدي سره مناظره په قرآن کې به سره باس کې حدیث ته بنځي جوابونه به ټول د قرآن نه ورکه هغه ټول جوابونه د قرآن نه ورکه هغه سره چاپ شوی نه ملاويږي په نټم شته دومره غټه نه وړه رساله ده 10-15 صفحې به یو پکې دا صاحب هم حروري باغی سړی دی وی باغی خوارج چوده وی ناغه ته ابن عباس ته رضی الله عنهما یا ابن الاسود لو هلكتو کچره زم مړ شوې لو هلكتو انا ووقع هذا في نفسك واستا پزړه کې دا سوال دا شی پرته یو تا ته دې جواب نه یو ته مړ شوې نو به خرابې کنه لو لم تجد جوابه هلكتا ناغه ته وی جواب دا نزل القرآن جمله من اللوح المحفوظ الى البيت المعمور
قرآن په یو ځای باندې د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته مونږ د سماع دنیوي وایو هغې ته راغلی وهو فی السماء الدنیا او بیت المعمور چې کوم دی په دې دنیوي یعنې د نږدې اسمان کې دی بیا د هغې نه لږ لږ راغلی دی حالا فحالا شروع چې کوم ده هغه په دغې شپه کې شوې ده بیا هره میاشت کې به راته خو د دغې رمضان د دغې لیلة القدر نه مخکې قرآن نه راته قرآن تا د تاریخ د خپل نزولو چې زما اول نزول راتګ کله شروع شوی دی هغه دا وي تا ته څه مطلب اخیستی ته خو عجیبه سړی وي ښه جي نو دا عبادت چې کوم دی د رسول رکعتونو ده دا 108 هجری کې د خلکو وی شروع کړی دی مصر کې او شام کې او هغې نه مخکې دا نو مخکې ګوره فیها یفرق کل امر حکیم فیها په دې شپه کې د لیلة مبارکه کې یفرقو تقسیمولی شي فیصلې کولی شي کل امر حکیم دار حکمت والا کار دا معنا امام رازی کړی د هر حکمت والا کار نور مفسرین می په دې شپه کې فیصله کولی شي د هر محکم او د پوهو د فیصله کړی شوي کار هغې محکم معنا اخیستې ده دا د دغې مخکې شب مبارک چې ویلی شو که د هغې تعریف تا ته کوي ښه پېژنګلو د پښتو تعریف نه ښه چې په دې کې ټول مبني بر حکمت کارونه که نه هغه دې کې تقسیمیږي ښه دومره هم شپه ده وګورئ دا آیت د سود القدر پر رڼا کې چې ولولې که نه ډېر رڼاګانې سړي باندې بیا وشي شیخ به وایي چې دا د فی لیلة دپاره علت بیانېږي فیها یفرقو فیها په دغې شپه کې یفرقو تقسیمولی شي فرق یفرق تفریق جمع و تفریق دا هغه دی که نه تقسیمولی شي کل امر حکیم هر امر هر خبره حکیم حکمت والا دلته بیا خلکو اختلاف کړی دی چې یاره څنګه لیلة القدر کې اختلاف لیلة مبارکه کې که نه یو سړی به ته ممي چې نکاح به کوي نور کارونه به کوي حال دا چې نوم به د په مړو کې لیکلي شوي دا لیلة القدر سره تعلق لري که نه مونږ خو هغه تفسیر کو دلته کې دا بل مونږ غلط ګڼو امام مجاهد رحم الله به دعا کوله اللهم ان کان اسمی فی السعداء دغه شب قدر کې که نه یا الله که د مانوم په بختورو کې نه ما په هغې باندې ټینګ سخت کال هو یعنې ټیم ټیبل به نوي کېږي که نه لیلة القدر کې هر کال نوې نوې الله ورکوي اوامر که چېرې د مانوم په اشقیاو کې زه بدبختو کې مرم نه د مانوم د هغې نه روان کې ما بختورو ته واړم دا دعا به یې کوله بیا به یې دا آیت ولوستو ښه فیها په دې شپه کې لیلة القدر کې یفرقو یقضی سمرقندی معنی کې فیصله وکول شي هر محکم او هر پوخ کار یو کال نه بل کاله پورې څه به کېږي دی کې معامله پوره د یو کال حواله کېږي کم مصیبتونه به راځي رزقونه به راځي هغه ټول په دې کې فیصله کولی شي په دغه شپه کې لوح محفوظ کې وی لیکلی شي یا د هغې نه نقل کولی شي یفرقو یفصلو ابن جوزی معنی کې دا فیصله سو کې قرطبی وی دا الله دې کنه والفارق الله عز وجل قرطبی معنی امام رازی معنی کې چې یفرقو یفصل و یبین تفصیل کول شي تبیین کول شي وضاحت کول شي ادا غشبه کې فی لیلة القدر ابن کثیر معنی کې پشپا لیلة القدر کې یفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه کاتبان ته ورکړي شي خاله امر السنه د کال پورا نظام ولور کی پدې کې با کم نیټه راځي کم رزقونه برازي اخره پورې بس کیږي دا لوح محفوظ نه الله راوالي ورکی دا خو هغه مخکې علم نه چې الله کلم ته وی لیکا د ځمکې اسمان د پیدایش نه 50,000 کال مخکې څه پیدا کړو کلم وی لیکا هغه محفوظ دی لوح محفوظ کې نه حالت بیا کال په کال لغې نه لګ لګ را لري چې صح کال بدا کیږي صح کال بدا کیږي کنه حکیم معنا محکم ابن کثیر کړي ای محکم لا یبدل ولا یغیر یعنی هغه پوخ کار دی پای کې تبدیل ناراضي پای کې تخیر ناراضي
کې بدل نه راځي بیا هغه محکم کار دی. سنن ترمذی حدیث دلته هغه نقل کړی دی شپه د نصف شعبان متعلق وختي ما هغه بیان وکړو چې الله د خپل شان مطابق را کوشي په دغه شپه کې شعبان کې سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب. عدل تکي د قاضي ابوبکر ابن العربي قول نقل کړ و جمهور العلماء على انها ليله القدر. جمهور علماء چې د ليله القدر مراد ده چا چې دین ليله النصف من شعبان اغسطه کنه وهو باطل دا غلط ده خبر غلط ده. ځکه قرآن فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دلته کې وضاحت ته قرطبي کې دی آیت لاندې خان پدې کې تقسیمول هیڅ کل امر حکیم محکم معنا دا ابن جوزیم کړي او قرطبي دا معنا کړي دا او بیا امام رازی چې کل شأن امر معنا شأن هر کار زی حکمت چې حکمت والده. امام رازی معنا کې فالحکیم معنا ذو الحکمه حکمت والا. امرا من عندنا انا كنا مرسلین. امرا من عندنا خاص زمون په حکم امرن حکم من عندنا زمون د طرفنا خاص زمون د طرفنا انا كنا مرسلین یقین مونږ رسول لګون کیو دا نمخ یا سره متعلق ده دا هغه پیشن ګویو طرف ته اشاره چې انبیا او زمن قول دي کنه مخ کې آیت سره متصل و جدا کوي ما امر من عندنا تو بری تفسیر کی چې فی هذه الليله دا شپه مبارکه چې ده کنه پدې کې د هر کار فیصله کیږي نه دا زمون په حکم باندې کیږي اډر زمونږ دی کنه فارغ د ادم الله فیصله کوونکی دی کنه نه امر من عندنا. سمرقندی معنی کې قضاء من عندنا دا فیصله زمونږ د طرفه دا زمونږ په اډر باندې کیږي. سو کوئی معنا ہو بے امر من عندنا یفرقو سو کہ یفرقو سره لګي فیصله کیږي زمونږ په اډر باندې اسو کې رسو سره لګي. قرطبی معنی کې چې نقاش داوی امر نه مراد قران دی امر نه مراد قران دغه ځان لګي بیا هغه رسو سره نه لګي هغه قران الله را لګي د خپل طرف نه. ابن عیساوی چې نا فیصله مراد ده بس قرآن هم فیصله ده غم په دغه شپه شوی ده کنه او دا نور کارونه په دغه شپه کیږي کنه. هو ما قضاه الله فی لیلة مبارکه من احوال عباده دغه په دغه شپه باندې چې الله د خپل بندگانو متعلق څه فیصله کوي کنه دغه مراد دي. ابن کثیر رحمه الله ټول اقوال جمع کو جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه او ټول هغه کارونه چې په دغه شپه کېږي او الله د هغې تقدیر کړی دی لیکلی دی د هغې وحي کوي دا دغه په امر دی دغه په اذن دی دغه په علم کې دی نه که هغه ارزاق دی اجال دی مرګونه دی نکاحونه دی نیټې دي که هغه هر څه دي که هغه قرآن نزولو ټیک ته ټول ته ولګوه. انا كنا مرسلین یقین مونږ خامخا لیږونکي یو انا كنا یقین یو مونږ مرسلین ویلې مرسلین مونږ ویلې فاعل دی ښه جمع صيغه ده کنه یقین مونږ لیږونکي یو خپل رسولان له محمد صلی الله علیه وسلم رستو آیت تو ګورن بیا پوه شي خپل بندگانو ته لیږونکي رحمت من ربک دا رحمت ته استاد رب د طرف نه محمد صلی الله علیه وسلم یقین مونږ لیږونکي یو سودا تفسیر کې ښه رستو سره تجزی درې آیتونو کې کلام یو ده. سمرقندی تفسیر کې انا كنا مرسلین الرسل الى الخلق من مخلوقات رسولان لیږونکي یو سو ګوي په دغه شپه باندې مونږ ملائک لیږونکي یو ملائک کوزيږي کنه. ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح نغوي إنا كنا مرسلين تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ألتم أمر ذكنا سلام هي حتى مطلع الفجر دغه شپه کې امن او سکون دی کنه مخلوقات ته پاره مو
عبادت ډېرې درجې دي به کنه بل هغه کارونه چې کم کوي او هغه کم ځای ته خپل رزق او خپل سیز رسي کنه فیصله رسي نه هغه ګوره په امن سره کیږي دا ملائکه لارې ته نشي نه نه هیتانان دغه لارې نیوي شي ایته ګوره هر ځای صفا پروتي مرسلین معنی ابن جوزی دا مقاتل نه نقل کیا غوی منزلین هذا القرآن مونږ نازلون کیو دی قرآن لمونږ دی خلاصون کیو لیګون کیو مونږ دی ور پریدو ارسال نه غست ارسال معنی وشز پر خودل کنه ور زوړندول پر خودل مونږ دا قرآن لیګو دا رحمت ته دا چا دا پر سوچ په دی باندې مان وروړي امام رازی معنی کہ انا کننا مرسلین یعنی انما فعلنا ذلك الانذار مونږ دا انذار کړل لاجل انا کننا مرسلین یعنی الانبیاء په دی و چې مونږ پیغمبرانو لګون کیو هم رازی دا معنی کی دا تفسیر کی ابن کثیر انا کننا مرسلین تفسیر دا چې الناس کې مونږ لګون کیو خلکو طرف ته سو رسول یتلو علیہم آیات اللہ مبینات چې خلکو ته د الله آیتونه لولي واضح ولی فإن الحاجة كانت ماسة الیه زکه دې ته ډېر سخت حاجتو خلکو غفلت کې پراته دي مړه خلکو د چاردامو چل نه ورځي تراشي ویخي که په قرآن باندې چې دیخو عبادت او طریقې او دغه ارکان او دغه فرایض د کې شرایط کنه دا ولې مونږ لیګون کیو دا ولې مونږ په دیش پکې قرآن لیګو رسولان لیګو انذار لیګو دا ولې رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم رحمتا من ربک خاص پر رحمت استاد رب سره استاد رب د رحمت د وجه مونږ داسې کو رب دې رب پالل کوي کنه نیوا د ډوړې نه کنه د استاد روح غمم کوي کنه روح له غذا د بر ناراضي کنه ربوبیت په دې کمال ترسي چې ستا تربیت وکي ستا اخلاق خسته شي ستا آخرت خسته شي ته توحید زکه ستا پوره پالنه وکي د رسول د ارسال د رسول د لګلو مقصد دلته واضح کا خطاب دلته رسول سره رسول الله سلام سره دی چې تو خپل رب د خپل رب نه یو عظیم رحمت پته ور لګلې کدا خلق ستا قدر نه کې نه دی کې ستا اس نشي خراب بوله تا نقصان نشي در کوله خپل نقصان کوي رحمت من ربک تو بری معنی کې انا كنا مرسل رسولنا محمد صلی الله علیه وسلم الى عبادنا رحمت من ربک یقین مونږ لی ګون کې خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم له خپل بندګانو لا ستا د رب د رحمت توجه متعالی ګمړه نو قرآن در رب رحمت ته رسالت در رب رحمت ته د ملائکه راتل در رب رحمت ته هغه ملائکه قرآن وروړي دي او قرآن چې کوم دی نو د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت د وجه وروړي دي دا ټول رحمتونه دي کنه او قرآن کې توحید دی او د خلکو پویل دي هغه ربوبیت دې سره ثابتېږي رحمتا من ربک دا حال واقع دی دا خفش په نسبان دی هغه وی چې انزلناه آمرین به ورحیمینا مونږ را لګل دا قرآن په خپل حکم باندې داسې حال کې چې مونږ امر کوون کیو مونږ رحم کوون کیو دا مونږ ترس کو په دې خلکو مهرباني د زما جما دا خلک رب دې کنا پالنه کوي کنا رحمت نسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد اخلی ماته او تطبیق کو پاږي کې سو کوئی چې دا رحمتن مفعول من اجله یعنی ارسلناه مونږ را لګل دا پیغمبر لرحمت د رحمت د پاره رحمت للعالمین قرآن ته ویل دي کنه انه یقین اغل الله تبارک وتعالى تو بریمانه کی هو السمیع خاص اغل اوریدن کې دي اے مشرکانو دا هغه خبرو کم چې تاسو زمونږ د کتاب متعلق کوي زمونږ رسولانو پسې لګیای ګوري نه ماته پته ده نورې خبرې چې کوي نه زما غورم العلیم او الله پوهه ستاسو زمایرو کې چې څه خبرې پټې دي ضمیر کې د څه پټې دي الله تعالی ټول امور خبرو پته ده اوس دې کتاب په دې هو سمیع العلیم باندې سوچو کدا کم انداز کې پیښ وي او دین مشرکانو د شوبې څنګه جواب روزي شوبه کما چې ماته اوس د باغ ربط کې وي خلاصه کې کنه
ځکه زه وایم چې زما په دې سوالیه نشان دی زمونږ د یا علم ناقص دی یا د خبره دی خطا ده انه هو السمیع العلیم یقینا هغه الله اوریدونکی دی اوریدونکی د هر څه پوهه د هر څه سمرقندی معنی کې بهم و باعمالهم د دینه خبر دی د عملونو خبر دی دا د الله خصوصي رحمت او امام رازی وی حقیقی رحمت ته چې خلق دې ته محتاجو قرآن ته محتاجو کنه اما یذکروا بالسنتهم حاجاتهم یا خلق خپل حاجات په جبو ذکر کوي کني ذکر کوي نه پټي کنه نه الله پاک وي اجد نه خبر وم چې قرآن ته د وخت دنیا مخلوقات محتاج دي څوک بوتانو ته پراته دي څوک ستورو ته په سجده پراته دي څوک خدای نشته د پګړو وډو سر دي څوک ورونو ته په سجده باندې پراته دي هغه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ته نه ورشوي دي د دې پوهه کوم دي رحمان نه پېژنې سو ته رحمان مارو لګي دې کوپړې کاروږي هغه اسباب چې په دنیا چلو مدي هغه اسباب ته خدایانو وي چا وې نور مونږ له پاسل بخیرا شدان ور خدای دې دا ور باندې مونږ پخړې په خورا شدا خدای دې چا وې مونږ باندې دا شهوت راشي نو د دې نه بغیر دا یو بلال زمونږ نه کوزيږي نه هغه د انسان د شرمګاونې عبادت شروع کو دی خو پګړو وډو سر شي وي مظاهر فطرت دې دوی کنه مظاهر فطرت پوجا شروع شو لینګ پرستی د دې د شاته هندوانو یو مقصد تاسو یو بوت جوړ کړو نه خزه پکې چنګ غونته ناشته کنه ادا سي بوت چې کوم دا خلک د کشمیر سمست یادې کې پروتو بخوا دې له بدې تل چې موږ له بچی راکی دا خزه ادا سي کې نه ولې و بچی بچانه کې دلته بدللو او همدغه خلک د اسلام ترال کنه رااله خو نظریات او عقاید خو صفاشي وینو کنه بس په قبرونو پسې په موګو ټاکواله پسې بیا پاغي سر شو رستو نو ګورم حامیم والکتاب المبین گواد قسم دې په کتاب چې واضح بیان کون کې نانزلناهم یقین موږ دا کتاب نازل کړی د قسم په خبره دا موږ نازل کړی د ګوره د محمد صلی الله علیه وسلم نه ځان نه جوړ کړی دا د ملوشان ول کتاب د چې موږ نه نازل کړی د فیلیت مبارکه د برکت پشپا کې چې لیت القدر دا ان كنا یقین موږ مقصد سره دی منذرین ير اور کون کې په دې کتاب باندې په دې قران باندې فيها پدیش پکې پدې لیت مبارکه پدې لیت القدر کې یفرقو تقسیمول شي فیصله کول شي کل امر حکیم د هر مضبوط کار د هر محکم کار د هر حکمت ول کار سوګي امر من عندنا خاص زمون په حکم باندې کیږي کنه ان كنا مرسلین یقین مونږ رسول لګون کیو دام زمون یو امر دی زمونږه فیصله ده رحمتا من ربک داول لګي خاص پر رحمت ستاد رب سره دا خو د رب مهرباني د رب طرف سے په خلکو کی انه یقینا الله هو السمیع خاص هغه اوریدون کې د هر څه هغه د وخت په تقاضا پويږي العلیم او په دې پارسو